ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث کې هو شهر، امت ته فرمایي هو شهر، دا رمضان کریم دا ګوره یو میاشت ده، دا څه عام میاشت نه ده، دا ډیره فضیلت والا میاشت ده. یا رسول الله څنګه میاشت ده؟ اوله رحمه، نبی علیہ السلام فرمایي اولنی لس ورځې رب لا یزال د طرف نه رحمت او مهرباني ده. دلته انسان حدیث په معنا باندې سمځان نه پوهایي، دی دا مقصد ګوره نه دی ښه چې په منځنۍ عشره کې رب لا یزال رحمت نه مونږ یو کنه اوله عشره د رحمت ده. د دې حدیث مقصد دا دی چې اوله عشره خصوصي د رحمت ته، نور رحمت د رب لا یزال په ټول رمضان کریم کې، خو په خصوصي توګه باندې رحمت د رب لا یزال په اوله، مغفرت په ټول رمضان کریم کې، خو په خصوصي توګه باندې مغفرت رب لا یزال د طرف نه په منځنۍ عشره کې. بیا عتق من النار، نبی علیہ السلام فرمای اوله رحمه، اول عشره د مهربانی ده، و اوسطه مغفره، نبی علیہ السلام فرمای منځنۍ لس ورځې دا د مغفرت دي، دا د بخښنې دي، رب لا یزال د طرف نه اعلان شي. او دا حدیث مبارک دی و آخره عتق من النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخرنۍ عشره د رمضان کریم د جهنم نه د آزادېدۍ عشره ده. او حدیث مبارک کې څه راځي؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای رمضان کریم په هر شپه باندې، ګوره په هر شپه باندې د غروب نه وخله، کله چې ما او تا افطار وکړو، غروب نه وخله تر طلوع د فجر صادق پورې، چې د سبعی د مانځه ټیم څو پورې داخل شوی نی، دا غونډه شپه. حدیث مبارک کې راځي رمضان کریم په هر شپه کې او په دغه ټیم کې رب لا یزال بنده ته आवाज کده اسمانونو نه، شته څوک داسې چې بخنه ورته وکړم؟ شته څوک داسې چې ګناهونو بوج د هغه په اوږو باندې، نافرمانیو بوج د هغه په اوږو باندې، خطاکاریو سیاکاریو بوج د هغه په اوږو باندې، هغه رجسټرې ډکي، د هغه دفترې ډکي د ګناهونو نه. نبی علیہ السلام فرمایی د غروب نه وخله تر طلوع د فجر صادق پورې دا اوازونه، هل من مستغفر، شته څوک زمانه د ګناهونو د مغفرت طلبگار چې زور ته ګناهونه معاف کړم وی بخما. او په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایی چې الله شان صرف دا نه دی چې ستا ګناهونه معاف کا، یعنی دې ته ګوره صرف دا شان نه دی، الله جل جلاله شان دا دی چې ستا ګناهونه به صرف معاف کوي نه، ستا ګناهونه به رب لا یزال په نیکیو باندې بدلوي، په نیکیو به بدلوي، صرف ختمي به نه. ځکه قیامت کې خدای پاک شان دی که نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت په ورځ باندې چې رب لا یزال مخې ته کله انسان ودرېږي، تپوسونه به درکا، کبایر به اولی کبایر، دا ګناه ده کړې ده، دا انسان به وي چې خاموشي، چا جرت دی رب لا یزال په مخ کې د ګناه اعتراف جرم چې او ما دا کړې ده، چې انبیاء کرام خاموش دي نو ما تا خو ډېر لاندې کور خلک دا ګناه ده کړې ده، دی به خاموشي. بله کبیره ګناه دا دې کړې ده، دا دې کړې ده، دا دې کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا بنده به ډیر په مشکله باندې اقرار کا، ډیر په شرمندګۍ باندې به اقرار کا، دا زما کړې ده. نبی علیہ السلام امتی به یې که نه، مونږ او تاسو خو دنیا کې راته د شان پته دومره نه لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رب ورته فرمایي مه خفه کېږه، دا ټول غټ ګناهونه په ثوابونو ولا بدل کړه. وی چې کله چې کبایر په ثوابونو باندې بدل شي که نه، وی چې بیا به دا انسان را شروع شي چې ما ګناهونه خو رب لا یزال په ثوابونو باندې بدل کړه. نبی علیہ السلام دلته صحابو ته وخندل، ورته یې چې په خپله به ورته شروع شي خدای دا ګناه مم کړې ده، خدای ما خو دام کړې ده، خدای ما خو دام کړې ده، خپله به ورته ګناهونه را شروع کړه، دا مې هم کړې ده، ام هم کړې ده. وی چې د رب دا کرم وګوري، دا مهرباني وګوري چې زما ګناهونه رب په ثوابونو باندې بدلی، خپله به دا انسان را شروع شي. اول شرمنده سرخکته